عمر رضی الله عنه یو ورځ شپه ده، یو عمر ده یو اسلم ده. اسلم د عمر رضی الله عنه خاص مولا و، خاص ملګری و. عمر صاحب سره به هر وخت ګرځېده، دې ته مولا د عمر ویلې. څه یې په دې ژوند کې هر څوک ځان سره خامخا یو خاص ملګری لري، نو د عمر صاحب سره دی اسلم. د شپې روان دی، حرة واقم ورته وایي، دا یو جای ده. مدینه کې الله مو مدینې ته بوزه، خو چې بیا زه در سره یم. د مدینه منوره کې یو لوی آتش فشان سوی ده چې موږ ورته عربي کې برکان وایو. داسې خطرناک آتش فشان سوی ده چې رسول الله سلام د دې آتش فشان پیشګویي کړې وه. د موږ د تاریخ کتابونه البدایه والنهایه، کامل ابن الاثیر، وفاء الوفا باخبار دار المصطفى لنور الدین السمهودي الشافعي، نور ډېرو علماو د دې صفت د دې بیان کړي حدیثونه. بیا شپږ سوه څوم کال کې دغه آتش فشان سوی، ډېر خطرناک آتش فشان سوی. اوس هم چې مدینې ته لاړ شئ، د مدینې نه بازار نه لږ لرې داسې یو 30 کیلومتره یا 25 کیلومتره اندازه به راځي، میدان وایي خواته دلته نږدې ده. دلته یو ځای ده تورې وایي دا ډبرې سوځېدلي دي. هلته اوس هم دوی اجازه نه ورکوي چې څوک بنا وکړي، ځکه بیا احتمال شته چې دلته آتش فشان وسي. دې ته حرة واقم وایي. نو دې حرة واقم ته لاړو عمر و اسلم دواړه چې ګوري دلته یو هغه ده اور بل ده. اسلم ته وایي انی ارى ها هنا رکبانا قصر بهم اللیل. دلته زه خلک وینم، کیدای سي خلک راغلي دا اور څنګه بل ده، راځه چې ما ورته ورسو. چې راغی اور بلیږي. اسلم ته وایي او دا خلکو ته به ورسو، کیدای سي مسافر راغلي وي او یخم ده، کومک به ورسره وکړو. کله چې راووتل فخرجنا نهرولو، تیز تیز مزل مو کو، حتی دنونا منهم، رانږدې سو فاذا بامرأة معها صبیان، یوه ښځه ده واړه ماشومان ورسره دي. وقدر منصوبة على النار، یو دیګ هم په اور باندې ایښی. وصبیان یتضاغون، هلکان واړه ماشومان دي، زاړي ډېر، چغې وهي، دا مور یې دیګ په هغې ایښی. عمر رضی الله عنه ورته ویلې السلام علیکم یا اهل الدو، سلام دی په تاسې باندې ای د رڼا خلکو. داسې ورته نه ویلې د اور خلکو. یا اهل النار ورته نه ویلې، یا اهل الدو ورته ای د رڼا والا خلکو، السلام علیکم. فقالت دې ښځې ورته ویلې وعلیکم السلام. عمر صاحب ورته ویلې اادنو، زه در نږدې سم لږ. پیژني نه چې دا نن د مسلمانانو امیر راغلی د خپل رعیت پوښتنه کوي. فقالت ادنو بخیر او دع، که رانږدې کېږي خیر دې راوړی راسه، او که خیر دې نه راوړی بیا لاړ سه. یعنې که د خیر سړی یې راسه او که د خیر نه بیا لاړه سه، خپل غم ته مو پرېږده. فدنا من، عمر صاحب ورنږدې سو. فقال ما بالکم، څه چل ده؟ نو یې ورته ویلې یخم ده او شپه هم راباندې راغلی. وي دا هلکان ولې زاړي؟ ویل وږي دي. عمر صاحب ورته ویلې دا واړه ماشومان ولې زاړي؟ وي دا وږي دي. د ښځه ورته وایي وی وږي دي. وی په دې کټو کې چې شی دي، وي دا اوبه دي. اسکتهم به حتی ینامو، دې بچیو ته مې وایم چې ودرېږه دیګ پخېږي او دې کې اوبه دي، زه یې لړم چې ما سې دوی غلطوم چې ویده سي. عمر صاحب اوهې زه خو د مسلمانانو امیر یم، نن شپه د مسلمانانو اولادونه لوږې ویده کېږي، ته حکمران یې، ته امیر یې. اسلم ته وایي زه چې ځو. تیز په منډه باندې مدینې ته راغلل. نو والله بیننا و بین عمر، دا ښځه یې پیژني نه، الله دې موږ او د عمر په منځ کې ده. دې ښځه ورته وایي بچي مې وږي دي، غلطوم یې چې ویده سي، خو الله دې موږ او د عمر په مابین کې سته، یعنې الله به د عمر نه پوښتنه کوي. فقال ای رحمک الله، دا څه ورته وایي؟ و مورې رښتیا وایي، الله دې په تا رحم وکړي، الله به پوښتنه د عمر نه کوي. خو څه ورته وایي؟ ما یدریک وما یدری بک عمر، په تا عمر خبر نه ده، کنه دومره بې غیرته سړی نه ده، خبر نه ده تا باندې، خو ورپېژني خو نه ځان چې زه خپله یم. ښځه ورته وایي نو ولې دې موږ مشري کوي چې خبر نه ده؟ موږ مشري دې نه کوي که نه؟